حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات وشو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه بعد عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ جوړ شو. د خلافت دا بوج، د خلافت دا بار، دا ذمہواری کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته میلاو شو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په جړا شو او وی مسلمانانو تاسو ما ته دومره اهم ذمہواری راکړه، پته نه لګي زما دوه ملګري ولاړه حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. هغه زما بهترین ملګری، زما هغه دواړه ملګري په یو لاره باندې روانو او خپل منزل مقصود ته ورسېدا او پته نه لګي چې زه په هغه لاره باندې کوم چې د هغې آداب دي او کوم شرایط دي، کوم د هغې اصول دي، په هغې باندې به زه پوره پرېوځم که نه او زه به په دغه لاره باندې سیده لاړ شم که نه. نو جړل به او دومره به یې جړل چې د آخري صفونو پورې به د جړا اواز راتلو په مانځه کې به یې جړل او دغه به یې وي چې ما ته د مسلمانانو یو ذمہواري زما په غاړه باندې پرېوتې ده، پته نه لګي د قیامت په ورځ باندې به زه الله رب العزت ته څنګه جواب ورکړم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چې کله خلافت میلاو شو، نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په هغه کارونو پسې ولګېدو چې کوم کارونه به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کول. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کوم د لیکې کارونه کول، د فلاحي کارونه به کول، د خلکو د ښېګڼې او د همدردۍ کارونه به کول، د هغې پسې ولګېدو او په خپله باندې لګیا دی معلومات کوي. ویجرت دی او بابا دی، مشر دی او هغه مشر هغه بابا هغه دلته په یو چوپړی کې اوسېږي، او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې بابا کور د سحر وخت راغی، د دې بابا جارو به وواهله، کور به ورله صفا کو، اوبه به ورله راډکې کړې او بیا به دې بابا نه راغی، د بابا خدمت به یې وکړو چې هغه ته به د څه ضرورت و هغه به ورته کېښودو او د ځان سره به حلوا مخ کړې وه او را به یې وړه او دې بابا له به یې ورکوله، د ده خدمت به یې کوو. او څوک دی؟ د ملک بادشاه دی او هغه سړی دی چې په دنیا کې مې د جنت زیرې راغلي دي. ابوبکر فی الجنه سرټیفیکیټ یې کټ شوی دی، دومره سرټیفیکیټ کټ شوی دی که چېرې دې ته په د دې نه بعد ګناه هم کوي نو هغه ګناه ورته هم نقصان نه شي ورکولی، دا جنتي دی. او بیا ورسره هم دومره غم دی چې نوکر نه لګي، ملازم نه لګي، سیکیورټي ګارډ نه لګي، څوک لګي په خپله باندې ځي او د داسې یو غریب بابا خدمت کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته دا د ښېګڼې او د خیر کار معلوم شو او د هغه ځای نه یې حلوا پخه کړه او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپله باندې تشریف راوړ. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې د دوی حکومت په 22,000 مربع میل باندې حکومت، 22,000 مربع میل چې تقریبا د نیمې دنیا نه سیوا حکومت دی، د یو علاقې نه، د یو کلي نه، د یو ملک نه، د نیمې دنیا نه سیوا حکومت دی او د نیمې دنیا نه سیوا حکومت حکمران بادشاه وقت هغه راپاڅي او حلوا یې راغستې ده او را روان دی، د بابا کور ته راورسېدو او په زړه کې ډېر زیات خوشحاله دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوم ثواب ګټو هغه ثواب به نن زه ګټم. کور ته تشریف راوړو، چوپړی ته راننوت، د چوپړی صفایي وکړه، اوبه یې ورله راډکې کړې او حلوا یې راواخېسته. بابا ته چې وکته د بابا غوڼ وجود، د باباجي غوڼ وجود د دانو نه ډک دی
د باباجي غوړ وجود د دانونه ډک دی دا مشران مته نه کوي وایي د سلسلاسي بیماری په وجود باندې داخله راځي اوس موږ له سوچ وکړو یاره زما خپل بابا یې کنه خپل پلار یې زه به هغه داسې خدمت وکړم دا کوم چې د باب استعداد مربع کې حکمران یې کوي د پردي سړي ځکه چې رعایا ده زما زه الله رب العزت مشر کړی یم زه الله رب العزت مشر کړی یم ما ته مشري راکړې ده زه قوم سلیکټ کړی یم زه قوم خوښ کړی یم چې دا سړی به زموږ مشري ما حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته موقع میلاو شوه زګې جارو کو او به ولا راټکې کړې او حلوه راواغستا او حلوه په پټه باندې داسي پوک وهاله سړی کړه او بیا دغه حلوه هغه بابا ته په خوله کې کېښوده ته په ډېر لوی سړی یې که نه ته په خپل پلار هم داسې عزت نه شې کولی او عام خبره نه کومه د دیندارو خلکو خبره ورته کومه عام سړی خو په ساړو پوهېږي نه چې د مور او پلار خلک څنګه عزت کوي دا د دیندارو خبره کومه چې ګوره د مور او پلار څوک داسې عزت نشي کولی کوم چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د عام رعایا کوي د عام پبلک نو بابا چلې کړی څنګه چې کالو په خپل کې کېښوده بابا چلې کړی هی څه بې وقوفه سړی ته نه پوهېږې زما په خیال زما چې هغه اولنی کوم نوکر و خادم و هغه خادم نشته ته چېرته نه وې راغلی څه ساده سړی بې وقوفه سړی ته په خبره نه پوهېږې چورته چرته د ګوتې سوړ او چرته د ژبې سوړ ته خو زما په خوله کې حلوا ږدې نو ته یې په ګوته باندې ولې سړی هسې که دې سړي ته ته ویلې وې که نه چې هغه اولنی کوم خادم و نو هغه د کائنات د انبیا علیهم السلام نه بعد د ټولو نه پټې مرتبې والا سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او زه چې کوم خادم ستا خواله راغلی یم نو زه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یم نو د بابا به څه حالت و نو دی ورته دا نه وایي موږ خو دلته چاله 100 روپۍ په زکات کې ورکوو که نه نو هم وایي تصویر واخله ستا په دې تصویر کې لعنت دي او ستا په دې زکات کې لعنت دي دا زکات څوک داسې ورکوي تا خو سړی په شرمونو وشرماو میډیا ته دې راویستو ټوله دنیا ولیدو چې هلکه دا سړی چې کوم دی محتاجه دی او د دې سړي کره د رزق درک نه لري څه وایي ورته بابا خفه نه شې هغه بل سړي چې ستا خدمت کوو هغه وفات شوی دی اوس زه الله رالېږلی یم الله زما په سر باندې ذمواري ښودې ده او زه ستا خادم یم یقینا زما له غلطي شوې ده خو د قیامت په ورځ باندې زما ګریوان ونه نیسې ګورې بابا زما ګریوان ګورې د قیامت په ورځ ونه نیسې زه در کومه لږ صبر وکړه په خپله ژبه باندې حلوا کېښوده حلوا یې په ژبه باندې سړه کړه او بیا دا ژبه راواخېسته د بابا خولې ته یې ورزننه کړه او په خوله کې ورله بابا لګیا دی حلوا دې خوري هی راځي شي که نه یو زوی د پلار دې داسې خدمت وکړي یو څو ورځې په هسپتال کې تېرې کړي او بیا څه وایي وایي بس دعا وله درته وایي چې الله پرې رحم وکړي څه مطلب یې دی چې نور خدمتونو ته تیار نه و چې ځي او دا راته به رضاسي عامه خبره نه کومه په خپلو سترګو م لیدلي دي بچي بیا ستومانه شي په پلار باندې او دا یې پلار نه دی یو عام رعایا یو عام د پبلک سړی دی او په خوله کې ورله حلوا کېښوده او ژبه یې پکې ایښودې ده او بابا لګیا دی دا ژبه ورله روي او حلوا دې خوري یا رسول لوی ایمان دی نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل وایي زما د پلار چې کومه تقوا وه نو هغه تقوا زما نه ده زه سیاست نشم کولی زه د پبلک حکمرانی نشم کولی ځکه چې ما د حضور محمد مصطفی احمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم نه پخپله اورېدلي دي نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل د قیامت په ورځ باندې هر هغه سړی چې دته په هر حیثیت باندې مشري میلاو شوي ده دی به فرشتو نیولي او جهنم ته به یې ځوړند کړي او دته به وایي حساب راکړه د کمې کمې پیسې حساب به